معلومات به زمونږ سره هغه کم څیزونه عارض ذوالبلد مقامی دا به په څه سره ظاهر و په بي سره ٹھیک شولا دا زمونږ سره 34.462 دې ځای دی که نه طول البلد مقامی دا د 72.6 عرض البلد مکه مکرمه دا څه شی دی دیکھو دا راځي کیلکولیټر هغې ته وړي دلته شته لیکلی دا دی عرض البلد مکه مکرمه 21.42 او طول مکه دا څه شی دی دا په ام سره ظاهر و د عرض مکه څه شی 39.82 درجه وشوله دې ته اوس راشه اوس دا عرض مکه چې دی دا په دې لکه تار څه نوم دی ښه دا صرف د اسانۍ دپاره چې قاعده راته اسانه او دې کې دا ټي بي کا دا څه کا بل کار څه شي نوم ول ورګیر کمره مرغړه ټیک نه د قصد خپل ساده صحیح دی وشوله دا به زمونږ سره معلومات دي په دې کې به اول به داسې کوو چې د څه وي سب سے پہلے ایف یعنی فرق طولین معلوم کریں ایف دا وی فرق طولین دا نامعلوم دی نو فرق طولین به ټولو نه اول معلوم هغه داسې دی چې د دې خپل طول البلد نه د مکې مکرمې طول البلد منفي کا دا چې دی که نه دا ان دی او دا ټي بي دی ٹھیک شو نا طول البلد مکہ طول البلد مقامی دا به دې شي ګوره ها فرق طولین مساوی ہے طول مقامی منفی طول مکہ راشا فرق څه شو طول مقامی څه دی 72.6 منفی 39.82 دا رو باسه تو 32.8 کیلکولیٹر امپروو باسه ٹھیک تھی بالکل 32.8 32.8 ایف زمون سره څه شو ګوره دا اوس ټول ختم دې ته ضرورت نشته اوس که نه 32.8 غلط راغدو ته بل یو شي دا وخت لري بل خپل نظام دا سیزونه به غلط لیکلي 72.6 نو دې به کې اشاریې نه لګي ورشي منفی 39.82
32.68 نقدي فرق मालूम होगा ना बस उस राशि उस गोरा सबसे पहले एफ यानी फर्क तूलेन मालूम करेंगे इसके लिए तूली बलद से तूली मक्का को तफरीक करें दगा अमल इकड़ल तो 27 रागले हाँ बिया वो कुलिया वाला की और पागे उस च मुंग सर कम कायदा द नगा द पागे के अगर कम सीजूना पकी दरकार हुआ टोल जम सर होते फर्क मालूम होगा ना और बाकी को मालूम दी का ना तो जो बाकायदा की सूरत सीजूना लगी टोल रहा सर अश्तर ना कायदा को हाँ राश दा कायदे पे दो तरीकों तकसीम करी दा हल करी दा पे दो तरीकों में हल को हाँ ये दसी जोम चिदा सीजुना चिदा पे देगट बूढ़ू ठीक ना तत्या खागा तो नो बदी बूढ़ू वाले हल को हाँ लक्ष्मी बोल لا سيست لأنه نعم शारियों बदी की बुरे खता नशे देखो मेरा टिकी न होना नहीं डबल لوني كوجي قلتي ना ना वो दस टकी टकी शे ये छोड़ो छोड़ो لن وشين يوم وشين معك हाँ आप वशीन में दिल रहा कायदा रहता हुआ है क्यों बराबर है 10 इनवर्स रिकट शोरो साइन एफ बटा साइन एफ बटा बटा बरिकट बन न करना वाला दान दे राशा काज काज बी ضربتين ام ضربे ضرب तो जरूरत निश्ता हाँ 10 एम का ना रिकट बन बी हाँ साइन बी हाँ बी टिकते बी ضرب काज क्या हो गया तो खास एफ काज एफ वस पसे आगट बन को वश वाला वस दा हल कवा दसी क्यों अवल बके टोल सीजन वाला कवा 10 इनवर्स साइन एफ से दे 32.87 राजो दालान दे वाला कवा काज 20 से दे 34.469 बिया बसे 10 एम 21.42 रिकट बन मन पी साइन बी 34.462 बिया बसे काज एफ काज 32.87 यो बनशो बिया बसे आगाड बनशो तुसा कुल गूगल दे जो बिया यो दा करा गलियो kana उदा कयो शे वश वाला दा जान ला हल्का उदा जान ला कैलकुलेटर की अगर तुम دابا سير دخل هو हाँ दाते आप आगे तुझे दबा कर सिर्फ साइन 32.87 दादी वो हो न खैर दिन उस दादी शिवली का हाँ क्यों 10 इनवर्स दिन सरावे 0.542 3 देखिए बल्कि देर दाग पूछी एक्स्ट्रा वाला दावस पे हो जाए हल्का داو سلمي हाँ عندنا جدا ना दा जुदा दा मिली दा होश होगा ना उस दे बटे ना लान दा पे हो जाए डबल ब्रैकेट बोलेगो ना दा सिर्फ दा ब्रैकेट
بل چلو دو پیرو کې به حل کو اول د دې بریکټ دا حل کا بریکٹ پہ کما لگاؤ ہاں کاز 34.462 گورو تو 10.21.42 دین راغے گورا ہوتا ہاں 0.3234 دا من پی دے گا نا دا من پی اس دا حل کا سائن 34.462 کاز 32.87 دین راغے 0.4752 وشولا اس دار دین من پی کا 0.5423 تقسیم خطا شو دا اول 0.3234 منفی 0.4752 دین راغے دا نا 10 انورس دین راغے 0.5423 بٹا منفی 0.1518 وشو د دې ځای پورې راورسېدي بس په دې ځای پرېږده بس ښه په دې کې به لږ تصرف نور کړو دلته راشه کلیه ہر متغیر کی جگہ قیمت ڈالنے سے هغې کې قیمتونه ولګول دلته موږ هم ولګول که نه بیا مخرج میں موجود قوسین کی رقم کو ابس میں ضرب دینے سے ٹھیک ده چې هغې عمل ټول وکړو نو بیا دې دغه څیز حاصل هلته د 0.456 او بیا بټه 0.355 منفی 0.376 مخرج میں تفریق کا عمل کرنے سے تفریق دا دې ته شمار کننده وي او دې ته څه وي مخرج د بټې نه بره چې دې ته شمار کننده وي او د بټې نه لاندې چې دې ته وایي مخرج په مخرج کې د نفي عمل پکار و که نه نو زمونږ سره حاصل شو 10 انورس 0.5423 بٹا منفی 0.1518 بس پدی ځای اس مرحلے پر ہم یہ دیکھیں گے کہ رقم میں شمار کنندہ اور مخرج میں سے کون سا منفی اور کون سا مثبت ہے دی تو شمار کنندہ اور دی بل تو مخرج ٹھیک نا په شمار کننده او په مخرج کې وګورو چې کم مثبت دی او کم منفی دی زمون پر عمل کی مخرج منفی دے گا اگر فقط مخرج منفی ہے تو آخری جواب میں 180 جمع کیا جائے گا وش والا دقه زمون اگر محل استشهاد دے عبارت نہ دقه زمون کہ فقط مخرج منفی دے آخری جواب کی میں ایسا لگوں 180 به ورسره جمع کو وش والا یو بل کته په دې علاقه کې وی چې التدارو وته اگر دونوں ہی منفی ہو تو آخری جواب سے 180 منفی کیے جائیں گے کہ دام منفی ہو بیا وہ 180 سے کہ امتی منفی کیے باقی صورتوں میں اسی طرح رہنے دیا جائے گا باقی صورت سے شو چې دواړه جمع وي دواړه سوي جمع وي نو بیا په خپل حال باندې سګي پرې یا که دواړه جمع نه وي بلکې شمار کننده منفي وي او مخرج مثبت وي نو بیا به په خپل حال پرې او که فقط مخرج منفي وو نو 180 به جمع کېده اخري جواب سره که دواړه منفي وو نو بیا به ته 180 سګي منفي کېږي
زمونږ دی کې فقط مخرج منفی دی نو 180 بس کو جمع کو ورسره हाँ हमारी तखरीज में मखरज मनफी अलामत के साथ है अब हम शुमार कुरिंदा को मखरज पर तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा उस पदी से कायदा हो पोषेगा ना कि 180 ऊपर आखिर की सकूं जमा को ठीक ना उस दा अमल होगा दगा बोट रहा दे होगा तो उस पर की पदी पसे उस दलदलिया की गुहा दगा उधरेगा دا په دې باندې تقسیم کړو دا به دې تقسیم وګوره اشاریه 5 4 2 7 3 تقسیم منفی اشاریه 1 5 1 8 دې جواب راغی دا देखो دینا گور دی شخا کیوں 10 انورس منفی 3.575 وش ولا دا جواب تھا منفی 3.5 دیکھا بھی ہوئے تو 3.57529 وشو وس راشه ها وس د دې اگر 10 انورس روباسه shift 10 منفی 3.57529 دین روتو منفی 74.3738 وشولا دا زمون سره اخیری جواب شو اوس پسې چلو نو دې سره دې شو منفی 7.338 جمع 180 دسی ولګو 74 وسیله نه لګي منفی 74 ها منفی 74 جمع 180 دین راغه 105.626 हाँ मागा टोल इंची वाला गोली की 105 दक्करा जी ठीक है वो जमुंग ज़ाविये क़िबला द शिमाल ना बतरफ मगरिब दाशवा 105 ठीक शो ना कब हगा د بل طرف یالي کنه د مشرق د طرفه جدا چې ده د 360 نه منفي 360 نه څه منفي اوس راش اوس په زاویه قبله وګورو چې واقعي زموږ زاویه قبله دغه دا وکنه دې ته پړتال وي بیا کنه 254.2 وګوره ठीक ना دا عین شمال شو دا مشرق شو دا مغرب شو دا څه شو جنوب شو نو که د دې طرف باندې 254 که د دې طرف باندې 106 254 106 360 شي کنه ٹھیک شو نه که د دې طرف راځي 254 دلته موږ ته معلومه کړه د دې طرف باندې په لنډو باندې 106 वो भी न شو وس بل خبره دا خو تا معلومه کړه خو تعالی سمت قبله نه معلوم کړي دا د زاویه قبله معلومه کړه اره څه معلوم کړه زاویه قبله اوس بار چې تا کوم خط شمال او جنوب را وخت کله دی پاک باندې د شمال نه به طرف مغرب
106.62 زاویه جوړه کړو دا بس انتقال نشي بالکل ټیک ها خط نصف النهار یا خط شمال جنوب هم معلوم کړي کنه نو خط شمال لکه دا بالفرض شمال نو د شمال نه به د مغرب په طرف باندې مونږه ډي کیدو د 106 زاویه به جوړو دسی بول اوکې ډي خدای راوالي دسی دا ستا خط شمال دی که نه شمال و جنوب دی نو ته به داسې دا کېدي هر ځای چې به دې کې ځان له مقرره خو دقه ځای دا دې مقرر کړو نو داسې به وکړي چې دا به مرکز شو د دې نه 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 106 خوش ہو اب اسی رقم نشی ٹھیک نا دے مزدہ کے معلوم ہے اسی کیا پریدو اسی رقم نشی وشي خط شمال خو موږ سره شته بار کنه نقله به اوسو هغه باندې موږ برس پاره دغه معلومه کړو سره دقیق هم دقه وګنه سنه په دماغ خلاص شو